الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد الالحاد درسونه روان دي، مغربي فکر فلسفه بیانېږي او پرونی درس کې وضاحت شوی سیکولریزم مونږ بیان کړو. نو د سیکولریزم مقاصد چې وو هغه مونږ تقریبا ساعت نه مقاصد مونږ بیان کړو چې سیکولریزم کوم الهامي نظریه د حیات نه ده، بلکې دا فلسفه د مغرب د دین بیزاره مفکرینو ایجاد کړې وه. دغه شانته کې د سیکولریزم نظریه صرف د ریاست نه ده، بلکې دا مکمل نظریه د حیات لري. بعضې خلک د سیکولریزم تایید کوي، نو موږ هغه مقاصد دي کې بیان کړي وو. او د سیکولریزم تعلق د انسان د اجتماعي معاملاتو سره، بیا سیکولریزم انساني معاملات د حل کولو لپاره د پیغمبر یا د وحی د علم نه انکار کولو ته سیکولریزم وایي. مولوي صاحبانو سیکولریزم د وحی د علوم چې دي دا د انساني اجتماعي معاملاتو نه څه کوي دا غیر ضروري ګڼي، وایي دا اجتماعي معاملاتو ته مه راولئ. مولوي صاحبانو دغه شانته کې سیکولریزم وحی معطل کړی د مولوي صاحبانو. سیکولریزم داسې یو مذهب دی چې په دې کې په خپل ځان باندې ایمان راوړو ته سیکولریزم وایي. دا تقریبا مکمل وضاحت په ده باندې شوی و. نو بیا دا سوال کېدو چې په هندوستان کې ولې علماء ستاسو علماء کرام د سیکولریزم تایید کوي، نو د هغې جوابات موږ کړي دي. دا 18 نمبر درس ورپسې واورئ، 13 نمبر درس. نن زموږ د درس عنوان او خلاصه چې دا هغه لیبرلیزم دی. موږ ویلو چې د مغربي فکر فلسفه دا پیژندل ضروري دي. نو اول موږ په دې کې د بنیاد خو څه شی دی؟ بنیاد هیومنزم دی. څه شی دی؟ هیومنزم، انسان پرستی ورته وایي په پښتو کې. هیومنزم د دې اول شاخ موږ سیکولریزم بیان کوو، دویم شاخ یې دی دا لیبرلیزم دی. نو لیبرلیزم ته آزاد خیالي موږ ورته وایو. څه موږ ورته آزاد خیالي وایو، هلکه وایي دا ډېر آزاد خیاله دی. نو دې ته په انګریزي ژبه کې بیا څه وایي؟ انګریزي ژبه کې ورته لیبرلیزم وایي. نو د هغې وضاحت کتاب کې ټول موجود دی. او عبارت ته مولوي صاحب عبارت شروع کړه، نور کتاب ته متوجه شي. بسم الله الرحمن الرحیم. دویم لیبرلیزم آزاد خیالي ته په انګریزي ژبه کې لیبرلیزم وایي. دا د هغې فلسفي نوم دی په کوم کې چې شخصي ازادي، جمهوري نظام او آزاد تجارت دعوت ورکوي. د لیبرلیزم دوه اقسام دي، یو د مذهب د قید نظام خلاصول او دویم معاشي لحاظ سره ازادي حاصلول. د لیبرلیزم دوه اقسام و، د مذهب د قید نه هم ځان خلاصول چې د مذهب پابندي به په ما باندې نه وي. لیبرلیزم خلک دا ملحدین نه دي، خو دوی د مذهب د قید نه ځان آزاد کړي چې په خپله خوښه به زه د مذهب څه کومه، زه به مذهب په خپله خوښه فالو کوم، زه به پرې عمل کوم. دویم نمبر معاشي لحاظ سره به په ما باندې کوم حکومت به داسې دغه نه کوي، قوانین نه نافظ کوي چې هلکه دا په داسې خرڅوه دا په داسې کوه. تجارت به زه په خپله خوښه باندې کوم، ځکه او دا سرمایه‌دار نظام کې ګوره سود دی، دا ګوره صریح کفر دی. حالانکه د عیسایت نه هم دا خلاف دی. بایبل کې خپله باندې موجود دی چې بایبل کې دوی ته حکم شوی چې تاسو به سود نه کوئ، لیکن هغوی څه وکړو؟ آزاد خیالۍ طرف ته لاړه، مذهب یې څه شی شو؟ یو طرف ته شو. نو دوی څه کوي؟ په دنیا باندې سودي نظام روان دی او اسلام د دې شیانو مخالفت کوي چې څه وکړي. الله رب العزت موږ ته د حلال تجارت وضاحت کړی، واحل الله البيع وحرم الربا. تاسو حلال تجارت کوئ، نو ځکه خو په معاشره کې توازن راغلی دی، بېګړو راغلی دی. نو هغه کوم دا لیبرلیزم چې پیدا شوی دی د هغه څه وجوهات دي هغه وروسته را روان دي. مولوي صاحب عبارت ویوه. د مذهبي د لیبرلیزم نظریې والا وایي موږ باندې د مذهب پابندیانې مه لګوه، موږ خپل ژوند ته پرېږده. آزاد خیالۍ دا تحریک په 18مه او 19مه صدۍ کې پیدا شوی دی. د درمیاني طبقې والا خلکو د جاګیرانو او مطلق عناني خلاف جدوجہد وکړو. د دې په نتیجه کې انقلاب امریکا 1756 واخله. امریکا کله آزاده شوې ده؟ دا په 1776 کې آزاده شوې. ته سوچ وکړه 1776 کې دا او د نه مخکې دا حسب نه د تاریخ نشته دی. د هغه نه وروسته په ټوله دنیا دا حکمراني کوي. تاسو سوچ وکړئ ولې؟ عقل یې نه مني چې دې 200 کالو کې اوس دی ستا مشر هم منتخب کوي، دی تا ته پیسې هم درکوي، دی تا ته هر څه درکوي، هر څه ستا دي، وسایل ستا دي، قبضه پې د هغې ده. مخکې زه عبارت 1756 واخله تر 1763 عیسوي کاله پورې دوام وکړو. همداسې انقلاب فرانس 1789 عیسوي کال نه واخله تر د 1794 عیسوي کې رامنځته شو. ټول نه اول د آزاد خیالۍ دا لفظ د اهل سپین استعمال کړی مولوي صاحبانو. همداسې د دې د ټول نه مخکې د آزاد خیالۍ مولوي صاحبان دا سیاسي جماعت هم په سپین کې څه شی په سپین کې مولوي صاحب منظم شوی. نو د معاشي اعتبار سره عبارت د معاشي اعتبار سره آزاد خیالۍ نه مراد آزاد تجارت، ذاتي ملکیت او بغیر د کوم رکاوټ نه درآمدات او برآمدات اجازت ورکول. مولوي صاحبانو دا یو خو ذاتي ملکیت په سرمایه‌دار نظام کې موجود دی، کیپیټالیزم کې. بله کومه نظریه ده چې هغې کې ذاتي ملکیت نشي ساتلی؟ دوه نظامونه دي که نه یورپ کې،
یو سرمایدار نظام دی کوم چې موږ کیپټالیزم وایو سرمایدار نظام بیا کوم نظام دی صاحب سوشلیزم نه دی کمونیزم کارل مارکس نظریه د اشتراکیت چې موږ وایو اشتراکي نظام کې خپل ذاتي ملکیت نشي ساتلی دا چېرته نافذ کړی و دا نظریه چا بس دا په روس کې نافذ شوی و روس کې دا نافذ که چا نافذ کړی و کم بچاو لیلن که نه 1917 کې غالبا 14 کې دی نو دا ته ګور دی د نافذ که خلکو له ادار څخه دا ګور دا موضوع اوس ماشاءالله تاسو په دې پوهېږئ نو دې سره تاسو نه څه دغه کوئ ربط ساتئ مولوي صاحبانو دې لیبرلیزم ته اصل د فلسفې نوم چا ورکړل نو دا جان لاک ورکړل چا جان لاک ورکړل چې د تاریخ پیدایش دی 1602 لیبرلیزم ته باقاعده ته جان لاک تاریخ پیدایش 1602 د فلسفې یو شکل ورکړو لیبرلیزم پیژندو لپاره دا ضروري ده چې د مغرب ژوند نه خبرې نظریه د الحاد چې څومره په تیزۍ سره ترقي کړې ده یو نظریه د لیبرلیزم پکې هم شامل ده مولوي صاحبانو پرونه سوال راغلی و که نه ما ویلي چې عمرګري تپوس وکړو چې د الحاد د موضوع سره نو د سوشلیزم او د کمونیزم او د لیبرلیزم او سوشلیزم څه ضرورت دی نو موږ وایو دا ضرورت په دې دی چې دا د هغه ځمکې هغه ځینه راوتلي ده دا فلسفې دا راوتی دی او دا ملحدین چې موږ د الحاد طرف ته تللي خو د دې فلسفو په بنیاد موږ د لیبرلیزم په بنیاد خو دوی د مذهب نه انکار وکړو که نه چې مذهب به په ما څه نه کې لاګو کې به نه او دغه شان ما خپل معاشي کاروبار ته پرېږدي زه په څه طریقې سره کوم نو دا فلسفې پېژندل دا ډېر ضروري دي مولوي صاحبانو د لیبرلیزم د فلسفې بنیادي 3 اصول دي یو ازادي د دویم مساوات او درېیمه ترقي ده ما تاسو ته ویلي دا مخکې چې دا 3 شیزونه د مغرب دپاره د ایمان درجه لري چې کم دي 3 شیزونه دي چې مغرب ته د ایمان درجه لري کم دي مولوي صاحبانو همدغه دي که نه چې یو ازادي ده یو مساوات او بله ترقي ده ور بار دا خبرې ما ته تیر شوې دي مولوي صاحبانو چې دا 3 خبرو لپاره او دا یو د ازادۍ لپاره مساوات او د ترقۍ لپاره د هر مسله هر فند ختمې دی سکه دا په ټوله دنیا کې نافذ کول غواړي ځکه هم مسلمانانو ګوره دلته راغلي دي لکه زموږ خویندې د مسلمانانو زنانه کورونو کې ناستې وي دا په قید کې دي ولې په قید کې دي په حیا عزت کې ژوند تېري دی روي چې راوي باسه چې موږ له مزدوري وکړي راوي باسه چې زموږ خدمت وکړي کومه زنانه چې په کور کې د خپل خاوند او د خپلو بچو خدمت کوي دا په قید کې ده او کومه زنانه چې په ایرپورټ ته ده په جاز کې د پردو سړو خدمت کوي دا آزاده نه دا ازادي دې ته وي ازادي ته په کور کې په عزت سره کېنولې وي دې ته ازادي وي ازادي هم موږ در ورکړل چې په خپل خوښه باندې دا په کور کې نه موږ یې ګټوک ویلې راوړو په یورپ کې داسې سړی نشته چې هغه څه وکړي ښځه کور کې کېنه ورته وایي چې ته خوره هلته شیپ باندې وایم څنګه موږ پارټنرشپ کوو که نه موږ ملګري چېرته لاړ شو هلکه وایي راځئ په شریکه به دا وکړو پروګرام وکړو دا عام خلک چې دي موږ خپله باندې به چې داسې موږ به چېرته تلل یو ملګري به بس کله به یو ملګري پروګرام وکړو کله بل ملګري لیکن زموږ چې کوم الحمدلله علماء کرام دی زموږ تبلیغي وروڼه دي نو هغوی چې موږ چېرته ځو نو موږ مشترکه پیسې واچو چې په چا باندې بوج راړل شي پارټنرشپ کوو په یورپ کې خاندان ښځه او خاوند په پارټنرشپ ژوند تېروي 100 روپۍ کرا د کور نو 50 به سړی پیدا کوي 50 به ښځه کار ځینې پیدا کوي اوس دا ژوند دلته په ما باندې راولي دا د لیبرلیزم د وجې نه مولوي صاحبانو نو نه موږ ورته وایو ستاسو دا نظریه غلطه ده مولوي صاحبانو 3 خبرې دي چې ازادي او مساوات او ترقي په ازادۍ باندې خبره شوې په مساوات او مساوات په دوی کې نشته او نه پکې ترقي شته هڅه خو به د دنیا په لحاظ یو څه ترقي کړې ده او هغه زموږ په وسایلو یې کړې ده زموږ ټول وسایل چلوي زموږ معدنیات ټول چلوي ته یورپ ته سونه موږ نه چلولي د امریکا ته موږ سره سب نشته موږ ته ساده کاغذونه جیب کې راکړي چې ماماګانو به داواله دا چلوي د دې حیثیت نشته خامولي ژبانو د نرسته بیک اپ کې موږ سره چې سونه نوټونه پراته دي سره سټیټ بانک سره دونه سونه شته هغه امریکا کې پراته د پیرا ټولر سره هغه په لاس کې دی مولوي ژبانو دا د دې په څپو په بنیاد په موږ باندې دوی څه کوي حکمرانۍ نه کوي مولوي ژبانو نو دا 3 خبرې دي چې هغه څه دی ازادي او مساوات او ترقي مولوي ژبانو څوک چې د نظریې خلاف وي هغه د قدامت پسند وایي قدامت پسند معنی د پخوانۍ طور طریقې منل په پخوانۍ طریقو باندې چلیدل دا قدامت پسندي ده قدامت پسندي وایي مولوي ژبانو تحقیق هم کړی دی قدامت پسندي ده کړه مولوي صاحبانو ښه دویم نمبر چې دی د لیبرلیزم وضاحت د لیبرلیزم بنیادي ناره د ازادۍ ده د ازادۍ نو دا خبره قابل غور ده چې د ازادۍ نه د مغربي مفکرینو څه مراد ده په مغربي فکر او معاشره کې ازادۍ ته بنیادي اهمیت حاصل دی ټول مغربي فلسفې به یا د اجتماعي ازادۍ نه غیر چاپېره ګرځي او یا به د انفرادي ازادۍ نه نو دا پېژندل ضروري دي چې د مغربي تصور ازادۍ نه څه مراد دی مولوي صاحبانو موږ ویلو ازادي د مغربي قوم په نظم باندې ازادي په 2 قسمه یو سوا هغه رامنځته پاسه یو ازادي چې وایي انفرادي او یو اجتماعي وه پوه شوې نو دا
د انفرادي ازادۍ نه سم وضاحت دی هغه باغې باندې درسونه تیر شوي دي مولوي صاحبانو. خو بعضې خلک وایي چې لیبرالېزم خو ښه خبره ده، آزاد خیالي موږ له پکار ده. نو موږ وایو چې هغې نه ستاسو څه مراد دی؟ د هغې د مفکرینو نه تاسو تپوس وکړئ. یا مخکې عبارت دا وضاحت موجود دی. نو د مذهب د قیوداتو نه ازادي حاصلول زموږ داسې لیبرل زموږ دیسي لیبرلان چې دلته موجود دي زموږ معاشره کې، دا د لیبرل دا مفهوم نه بیانوي چې د مذهب د قید نه ځان آزاد کړه. دا به تا نه ورته وایي هغوی د مذهب د قید نه ځان آزاد کړی. ته د مذهب پابندۍ نه منې، ته د مونځ دا 5 وخته مونځ فرض دی، دا ته په انسان باندې لازم نه ګڼې. دی وایي خپله خوښه دی که کې او که نه کې، نو دا ته بیا مسلمان پاتې کېږي په دې شي باندې. ټیک ده مسلمان خو پاتې، خو څنګه مسلمان یې؟ مؤمن مسلمان یې که فاسق مسلمان یې؟ دی وایي نه دا مؤمن مسلمان دی، اصل مؤمن مسلمان دی. لیکن د لیبرالېزم حدیث مبارک دی من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وایي چې قتل یې. امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ ورته وایي چې ولې قتل کې؟ وایي دا مرتد شو. ورته ویل مرتد چې مسلمانې سبق یې وایي کلمه وایي، نو دا خو مخکې نه کلمه وایي. موږ په نظم باندې ده بلما د سړي وجل نشته دی، خو البته جیل کې واچو او سزا ورته ورکړه. او امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ باقاعده ته دې پورې چې اهل حدیث حضرات وایي چې چا قصدن مونځ پرېوځو دا کافر شو، ښځه پیدا لاګه شوه. ابن باز رحمۃ اللہ علیہ خپله باندې تېر شوی د فتاوا ما سره شته. ما وکتل هغې یو ښځې تپوس کړی وایي زما خاوند مونږ نه کړي څه وکړم؟ وایي ته پرې طلاقه شوې، زه بل چا سره واده وکړم، مدت تېر کړو زه د خیره. ته سوچ وکړه دونه سختي ده. او دا لیبرل خلک څه کوي؟ مونځ کې او که نه کې؟ د دین په احکاماتو باندې عمل کې او که نه کې؟ عبارت مخکې وم. لیکن د لیبرالېزم حقیقي مفکرین دانشوران او شابسي جایزه چې واخلي نو حقیقت به درته ښکاره شي. په لیبرالېزم کې د خیر او شر پیمانه د الله جل جلاله په ځای د انسان په لاس کې د مولوي صاحبانو. د دې مطلب دی که څوک شراب څښل غواړي او که دی بله کومه ګناه کول غواړي نو دې ته څه شی دی؟ اختیار حاصل دی، ځکه انسان ته ازادي حاصله ده که نه؟ مولوي صاحبانو لیبرالېزم د هر قسمه مذهبي تعلیماتو او حدودو د ازادي حاصلولو نوم دی. لیبرالېزم د اسلام په کې داسې و چې په دې کې ګیپ موجود و، دې کې خلک محروم شوي د خپل حق نه، لکه زموږ معاشره کې چې خلک ته محروم دي او جاګیردارانو د تاجرانو خپل منځ کې اختلاف و. دویم نمبر دا و. دریم نمبر دا و چې د مذهبي طبقې خپلو کې اختلاف و. څلورم نمبر دا و چې د مذهبي طبقې د علم سره دښمني وه. نو د دې په وجه باندې دا تحریک راوچت شو چې ټول یې ورپې ووالو مولوي صاحبانو. دا ګوره سیکولرزم څنګه پیدا شوی و، لیبرالېزم دا هیومنزم دا ټولې فلسفې څنګه راغلي دي تاسو یو پیژنئ مولوي صاحبانو. اول طبقاتي تقسیم د 5مې صدۍ عیسوي نه واخله تر 14مې صدۍ پورې زمانه د یورپ تاریخ د تاریخ دور او زمانه ده. دا موږ ویلي دي که نه چې درې دوار تېر شوي دي، د قدیم نشاط ثانیه او عهد جدید 15مې صدۍ پورې مولوي صاحبانو څو تاریخ دور و. ناخوانده و، جهالت پکې موجود و، د علم نه محروم و، ناپاکه به ګرځېدل، رهبانیت والا خلک و. دوی اوس موږ ته د ترقۍ خو لاره ښیي نه، ترقي دې زما نه زده کړې، زما د مشرانو په کتابونو باندې ځان ورسو، زموږ په اصولو باندې د ځان ورسو مولوي صاحبانو. او تاسو اوس موږ ته د ترقۍ لاره ښیي. دا ستاسو نو دوی څه شو؟ دوی رحمانیت والا او اسلام څه وضاحت کړی چې لا رحمانیت فی الاسلام، رحمانیت په اسلام کې نشته. زموږ بچی هم چې الحمدلله چې ماشوم د شپږو کالو چې الحمدلله موږ یې په سکول او مکتب کې داخله او مدرسه کې داخله او موږ ورته علم ښیو. او زنانه وي او که سړی وي، په اسلام کې د زنانه او د سړي طلب العلم فریضة علی کل مسلم. هر مسلمان که هغه نارینه وي او که زنانه وي دا پرې فرض دی. او زموږ مشران څه وایي، تبلیغ حضرات څه وایي چې دونه علم او فرض عین دی چې انسان پې څه وکړي 24 घंटे ژوند تېر کړي. 24 घंटे ژوند، نو په دې کې تجارت څه که نشته؟ 24 घंटो کې خو به ته تجارت هم کوې که نه، اخیستل خرڅول هم پکې دي که نه، واده خادم پکې ده که نه، جنازه هم پکې ده که نه. دا وګوره څونه مسایل پکې دي. دا خو په هر زنانه او نارینه باندې الحمدلله اسلام فرض ګرځولي دي. او دوی څو جاهلانو مولوي صاحبانو. نو دوی چې وو، دوی مولوي صاحبانو تاریخ دور کې دوی وو، دور کې دوی ژوند تېرولو. په دې زمانه کې به یورپي معاشره کې طبقاتي نو کله چې دوی جاهلانو د اسلام د انسانیت نه لاندې ژوند تېرولو، په دوی کې په طبقاتو کې دوی تقسیم شوي وو. هغه طبقات اوس بیانېږي. په دې زمانه کې په یورپي معاشره کې طبقاتي تقسیم، توهم پرستي، ظالمانه سزاګانو رواج او جهالت عام و. په هغه معاشره باندې د مسلط شوي چرچ اجارهداري وه. کوم یو دغه سزا ورکړې وه، عمر قید کړی و؟ کوم یو ساینسدان فلسفي ګالیلیو شابسې 1600 کې دغه تاریخ پیدایش 43 څونه دی چې هغه دوربین وزیر وکتل چې هلکه مرکز چې دی دا نور دی، هغه به څه کو عمر قید کو مولوي صاحبانو. دومره سختې سزاګانې به ورکولې. په دې خبرې ته نو څه خبره ده؟ نظریه پیش کړه چې مرکز چې دی ځمکه انور دی، هغه عمر قید کو. عمر قید څونه لکه سخته سزا ده که نه؟ ته سوچ وکړه دهشتګردۍ ځای پې ولګوه څه شی
لګيږي نن سبا د دهشتګردۍ فتوا در باندې لګي ولې سبا ته خو حق وي او څار باندې بیا د دې نه علاوه په یورپی معاشره کې د دې نه علاوه په یورپی معاشره کې د دولت غیر مساوي تقسیم او د اختیاراتو ناجایز مختلف طبقات په وجود کې راغلل. د دوی دولت د غیر مساوي تقسیم په وجه په معاشره کې د امیر او غریب درمیان ډېر فرق پیدا شوی و. هغه معاشره کې غریبانو ته کوم قانوني او نه بل کوم بنیادي حقوق حاصل وو. مراعات یافته طبقې داسې تقسیم خزدن اختیار کړی و. د دې نه وروسته دا حکمت بیانولو چې هره طبقه په خپله ذمهوارۍ پوره کوي. عبادت والا صرف مذهبي معاملات پورې محدود وو. زمینداران او تجارت والا خپل کار سره غرض و او د هر یو طبقه په خپله ذمهداري پوره کوله په دې طریقې سره طبقه مطمئن وه. دې طبقاتي تقسیم په معاشره کې محرومي پیدا کړه. عوامي محرومي په مختلفو شکلونو کې ظاهره شوه. زمیندارانو بغاوت وکړو. په انفرادي طور محروم طبقې د جاګیردارانو او مالدارانو خلاف بغاوتونه شروع کړل. داسې کولو سره عام خلک اتلانان او قهرمانان شو. دوی څه شو اخره تنګ شو. هغه متل دی چې په تنګ شي په جنګ شي بزا قصه شو ټولو په سره پاسېدل. او زموږ معاشره کې دا شی په موږ باندې شروع دی. دویم نمبر جاګیردارانو او تاجرانو خپل منځ کې اختلاف راغی. د لیبرالزم نه مخکې په یورپ کې داسې ماحول چې یورپ د خپل جغرافي حدود زیاتولو لپاره جنګونو دایره وسیع کړه. جاګیردار طبقې په خپل ځمکه کې د اضافي لپاره په جنګونو کې سرمایه کاري وکړه. د جنګو نتایج مختلف راتلو په صورت کې جاګیرداره طبقه کمزورې شوه او تاجران هم نور مالدار شو. د دې په نتیجه کې په معاشره کې توازن خراب شو. د جاګیردارانو په مقابل کې تاجران د حکمرانانو پسندیده شو ځکه تاجرانو په جنګونو کې سرمایه کاري هم کوله او قرض به یې هم ورکول. ولسبانو دوی چې د جغرافیا دپاره او دوی موږ سره صلیبي جنګونه کول 400 صدۍ سره موږ جنګونو کې نښتي وو. 400 صدۍ 400 صدۍ په جنګونو کې موږ نه نشي ګټلی. ټوله دنیا د راجا مشل عبدالله مسلمان سره نشي کولی. خو دوی بیا څه وکړو اخره کې دا تحریک د استشراق چې شروع کړو. وضاحت پې شوی دی که نه دی شوی؟ مستشرقین وضاحت موږ ویلی که نه دی ویلی؟ نه دی ویل شوی. وروسته را روان دی. دا د ملحدین 5 قسمه اعتراضات په تاسو کې. دویم نمبر چې دی دا د مستشرقینو نه درآمد شوي دي. نو دوی دا د مستشرقینو جماعت تیار کړو مولوي صاحبانو. نو جنګ کې خو دوی نشي ګټلی خو دوی سره به دوی څه شو کومو تاجرانو زمیندارانو به چې د سرمایه ورکړې وه بګېډو به شول. نو دوی ته به نور هم کار خراب و. درېیم نمبر چې و د مذهبي طبقې خپلو کې اختلاف و. د لیبرالزم د تحریک نه مخکې په مشرقي او مغربي کلیساګانو کې اختلافات پیدا شوي وو. که هغه د عقیدي مسایلو او که هغه عملي مسایلو او که هغه د اختیاراتو مسایلو. مشرقي کلیسا او مغربي کلیسا د رومن کیتولیک په نوم سره تقسیم شوي. پرون موږ ویلو که نه چې یو پروټسټنټ دی اوس یو کیتولیک دی. د پروټسټنټ مشر څوک دی؟ مارټن لوتر دی که نه؟ او شاباسې. نو دې کې د خپلو کې اختلاف دونه راغی چې یو بل باندې د کفر فتوې ولګولې. لکه مارټن لوتر چې بیا 55 اعتراضات کړي. زه ته پسې ګرځم یار تاسو هم لږ دې تحقیق وکړئ. دا اعتراضات چې ته کړي په چرچ باندې دا موږ له پکار دي چې پیدا کړو. دا ضروري دي. ما په ډېره زه کوشش کوم چې دا به څنګه موږ ته میلاو شي. کې خام څنګه چې هغه په چرچ ورله ځوړان کړي وای په کتابي شکل کې موجود وي. ورسېوانو د دې سره د عوامو په عقایدو کې اختلاف پیدا شو. د مذهب علمبردار په خپلو ځانونو د الله نایب تصور کولو او د هغوی د هر حکم نه انکار کول یې داسې ګڼل لکه د الله د حکم نه انکار اوس هم د دوی د عقیده ده. د عیسایانو اوس هم د عقیده ده. راشه پادري به پادري به خوشحاله کړي. پادري به بیا خدای ته څه کوي بیا به خوشحاله کړي. ته ورته $10 ورکړه $100 ورکړه تا ته به د جنت ټکټ درکړي. پادري که خوشحاله شو بس الله هم خوشحاله دی. نعوذ بالله که پادري خفه نو سوچ وکړه نو دا خو ساخته مذهب نه به الحاد نه خورېږي. ته سوچ وکړه انسانانو جوړ کړی مذهب، ولس جوړ کړی مذهب، ساول جوړ کړی مذهب. اوسنی سیت ولس پسې روان دی. دې جوړ کړی مذهب وروره دا دی. دا به ډېره به خامخا دا لیبرالېزم هم پیدا کېږي او سوشلیزم هم پیدا کېږي. او منکرینو د قدر حکم به یې نافظ کولو. د دې سره به هغه د پادریانو صرف خپل ځانونو ته د علم نسبت کولو د مذهبي شدت پسندي د وجې نه عوامو د دې نه علاوه بله لاره تلاش کوله. سوچ وکړو په دې کې بیا مارټن لوتر پکې تحریک شروع کړو. تحریک اصلاح په نوم باندې په دې کې تحریکونه راووتل. اول تحریک پکې دې سړي شروع کړی دی او دې وجلو خو دا ته وتښتېدو بیا او بیا د محبین پیدا شولو او بیا هغې زور پې نه رسېدو چې داسې کې قتل کړي مولوي صاحبانو. څلورمه نمبر دا و چې د مذهبي طبقې د علم سره دښمني وه. نو د دې په وجه باندې هم هغوی تنګ وو د دې خلکو نه، د دې خپلو چا نه پادریانو نه تنګ وو. ویې عبارت د لیبرالېزم نه مخکې په مغرب کې د مذهب علمبردارو د ساینسي علوم حرام ګرځولي. دا دیسي ملحدین تاسو باندې سوال کوي وایي یاره وایي مذهب همیشه وایي د ساینس مخالفت کوي. ته ورته وایو دا خودساختۍ سیاحت کړی موږ کله کړی دی. دی به تاسو ته وایي چې مسلمانانو خو ډېر فلاسفه ده کړي دي قید کړي دي او پلانکې نومونه به لري. هغې جواب دا دی
چې په مسلمانانو علماء سره ډېر ظلمونه شوي دي. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه څوره په کوړو والو بوډا او غریب زمونږ څونه علماء کرام تر اوسه پورې شهیدان کیږي. هغه ظالمانانو بچاهانو چې کړي هغه موږ مذهب نه ذمہوار. ما خو ورته ویلي دي چې الکلمة الحکمة ضالة المؤمن حيث ما وجدها فهو حق به. اسلام ورته وضاحت کړی چې دا ستا شتمني ده، فلکیات او دا چې څوره د حکمت کارونه دي دا اوس ستا شتمني ده. البته چې اوس ظالم باچا پاسېدلی دی هغه په یو ساینسدان باندې یو په یو عالم ظلم کړی دی نو د هغې خو مذهب نه ذمہوار. هغه نه خو به خدای باچا به تپوس کوي حجاج بن یوسف څنګه سړی و، څونه صحابه کرام شهیدان کړي دي. نو اوس بس کې دا به په مذهب باندې ورپټ کې چې دا مذهب باطل دی نعوذ بالله. نه دا حجاج بن یوسف نه به الله تپوس کوي چې دا ظلمونه ولې کول. نو د دې دا جواب دی په عمومي طور باندې اسلام هیڅ کله د ساينس خلاف نه دی کړی، باقاعده د ساينس لپاره لاره واره کړې ده. څه کړی ده د ساينس چې نن د ثابتې نن چې دوی څه ثابت کی چې کله قرآن وګوري بیا ګوري ولا قرآن کې مخکې نه موجود دی چې به موږ دونه غواره نه کولی چې مخکې نه قرآن کتلی وی رسونه به لکه دا د فرعون دا ډیډي دا ډیډ باډي د فرعون دا مړی په ده باندې چې مورس بوکایي تحقیق کولو او د لندن ته بوتللو دلې پاسپورټ جوړ کو دلې نوم مور کړلو بیا بوت ورته چې د دا ټیسټ وکړو بیا هغه چې اتیا ذرات وکتلو چې کله بیا قرآن کریم مطالعه وکړو قرآن کریم هغه وضاحت کړو الله ویل چې فالیوم ننجیک ببدنک زه به دې عبرت وګرځوم د خلکو دپاره هغه دې به کلمه ویل ایمان یې راوړو. نو اسلام خو ساينس دپاره لاره ورکړې ده ترقي ورکړې ده ورته خو لیکن که تاسو باندې سوال وشي چې هغوی څه کړي دي نو دا دوی څه کول مولوي صاحبانو خلکو سره بې عزتۍ کولو موږ نه دی کړی ورسره. هغه ځکه چې د هغوی د عقیدې او نظریې خلاف و نو هغوی ساینسي علوم حرام وګرځول او سیدانان ته یې مختلف سختې سزاګانې ورکولې او پادریانو خپل خودساخته تعبیرونه په ساینسدانانو باندې نافظ کولو او معاشري طریقې ته نه پرېښودله. شاباسي دی وایي که نه تاسو وایي ترقۍ نه مو نه موږ ترقۍ نه ده محرومه کړې. تاسو په خپله باندې په یونیورسټیانو کې نیوټن او آینشټاین پیدا کوي که نه موږ خو تاسو له ټول وسایل تاسو زموږ کړئ. زما بچی الحمدلله موږ مدارسو کې خودکفیل یو نه مفتي له ضرورت شته نه قاضي له نه بل چاته ضرورت شته نه مصنفینو ته نه مجاهدینو ته نه تبلیغ ته الحمدلله موږ ټول په خپلو پیسو کوو. تاسو راغلي تاسو ته 100 روپۍ ملاویږي زه موږ دا درس کوو زموږ مفتي صاحب دا زموږ څومره مدارسو کې درس کېږي ولې موږ له څه تنخواګانې ملاویږي نه الحمدلله موږ خودکفیل یو په دې کې تاسو تکړه شئ په دې یونیورسټیانو کې تاسو داسې کسان پیدا کوي که نه چې تاسو سره یو دغه نشته دی چې ته صرف ته سپوږمۍ دغه یو سیکنډ موږ نه لرې ده څو یو سیکنډ کې لرې ده یو سیکنډ کې د نور پر د رڼا پر رفتار چې رسېږي او 3 लाख کیلومتر دی که نه 3,86,000 کیلومتر موږ نه لرې ده ته دله خپل سامان نه شي وړلی چین ته وایي چې ماما راشه ما له دا سامان ولېږه دا څونه شرم خبره ده مولوي صاحبانو. نو دوی اوس څه کوي دا خلک چې دي د هغوی په تهذیب پسې روان دي نو ځکه ترقي نشي کولی. راشه ته د اسلام په تهذیب باندې ته د خپل زموږ په خپلو ته خپل د نصاب تعلیم اسلامي نظام برابر که ته ګورې چې ته به ترقي کوې او که نه کوې او چې ته هغه ته له نظام تعلیم داسې برابر کړی چې ته به د هغه غلامي کوې نو همیشه به ته د هغه غلامې بیا ته ځان په مذهب باندې فټ کوې چې بھائی مذهب د ترقۍ په لاره کې خنډ دی نو دا خبره د دوی غلطه ده مولوي صاحبانو. مذکوره اسباب او پس منظر په نتیجه کې په هغه معاشره کې آزاد خیالي او روشن خیالي یو داسې تعلیم پیدا شو کوم ته چې مغربي فلسفه د روایت پسنده او مقلدانه طرز فکر په مقابله کې آزاد خیاله شاباس آزاد خیالي او روشن خیالي نوم ورکوي. بجلیګر مولوي صاحب د روشن خیالي هغه دغه کوو که نه چې ته دا ماله دا کوو زه تعالی دغه روشن خیالي دی ته وایي د دې ټولو تحریکونو مقصد صرف د دې ټولو تحریکاتو مقصد صرف دا دی چې انسان د آخرت د فکر او کامیابۍ مسیر صرف د دنیا او مفاداتو کې څو وکړي کوشش وکړي صرف په دنیا ده. په مغرب کې بیا د لیبرالزم اثرات څه شو مولوي صاحبانو وضاحت موجود دی. شاباس د تحریک مذهبي سیاسي او اخلاقي تحریک جماعیاتو پورې متعدد شاخونه د مبصر شو. دې تحریک خاص طور عقیدوي د الهیاتو نه ذهن آزاد کو بس په الله باندې مې تر آزاد کو نعوذ بالله اوس دا د سیمو لري نه هغوی نه متاثر شوي داسې اټیک کوي د الله په ذات باندې چې ته به چې والله او زمونږ رب دی او کله موږ چې لږ وچېړو نو بیا ورخطا شي ته ذاتیاتو ته ځي ته زما د رب په ذات باندې اعتراض کوې نو زه به ستا په ذات اعتراض نه کوم. اعتراض حق را سره دی که مولوي صاحبانو. نو دوی څه وکړو دې تحریک عقیده د الهیاتو نه د انسان څه وکړو مولوي صاحبانو ذهن یې آزاد کړو. اوس فیشن دپاره خلک په الله باندې اعتراض کوي فیشن دپاره په اسلام اعتراض کوي او دلته خو نه کوي دلته په علماو کوي وایي دا سیاسي علما دي دا تنګ نظري دي د دې ټارګټ الله او رسول دی خو خدای الله او رسول ته ډایرکټ وایي دا د مسلمانانو معاشره د خلک نه پرېږدي نو دوی علماو پسې راپاڅېدلي دي نو دوی څه وکړي راشه علما بدنام کړي علما بدنامول نه غواړي دوی الله او رسول ته ټارګټ کړي دي خو دوی هغې ته نشي رسېدلی او یورپ کې څه کوي هغوی سریام الله سره څه کوي د الله په باره کې دوی اعتراضات کوي باقاعده هلته ته ورته څه ویلی هم نه شي بهي ازادي ته د هغه وایي دا څه شی دی
بیان ازادي ورته وایي چې بیان ازادي هر سړی خپل رائے د چې چا باره کې څه نظریه لري تاسو وګورئ همدې ته موږ وایو دا تاسو غلطه خبره ده بیان ازادي ستاسو صرف د الله د محبوب په باره کې ده کوم یو عیسائی خو دې پاتې یو يهودي دا د عیسی علی السلام ګستاخی کوي چې ته پرې ده بیا ورته چې دا کومه فلسفه جوړ کړي ځان د لپاره جوړ کړي دي د محبوب صلی الله علیه وسلم په شان کې کارټون جوړ کړي دا بیان ازادي ده نو کو دغه شان ته کې يهودي پاتې کې مسلمان نه کوي عیسی علی السلام باندې ما ایمان نه وړي زبونې دا ګستاخی کو او که یو يهودي یو همدا یو عیسائی او ملحد پاتې کې د عیسی علی السلام ګستاخی کوي دوی به پری دي تاسو ته تاسو کوم والله کې پری دي هغه په خپل پیغمبر باندې څنګه چې موږ ایمان دی هغه به ایمان راوړي نو دا چې به ځان د لپاره لګي چې ورو ازادي ده ازادي مزادي نشته چې خلک دوګه کوي مولوی صاحبانو لہذا باقاعدہ آپشن باندې مختلف قسمه اعتراضات وکړل په تعلیمي ادارو کې دا سوچ او دا سوچ او خاص طور دا ایکسپورټ ساينسي سکول او دا هغه وروسته د ایکسپورټ یونیورسيټي او په نورو خارونو کې قائم شوي تعلیمي ادارات د تاریخ مرکزونه وکړل د دې نه خلک زیات متاثر شو کوم چې د معاشري د معاشري د اعلی ترين طبقو سره تعلق لرلو مرشد لیبراليزم نو څوک متاثر شو ډیر دغه تعلیم یافته خلک نو د آزادۍ فکر فلسفي تشریحات شروع بیا روسو دا یو بل یو فلسفي دی هغه د فلسفي ته مزید ترقی ورکړه مولوی صاحبانو په 19 صدۍ کې به هګل راغی دا یو فلسفي دی او نور حضراتو د فلسفي کې قوت پیدا کو نو د دې عملی نتایج په 19 صدۍ کې به ظاهر شو د کومه شروع شو تل سمره شروع شو د اصل کال بده کې دیر شو نو دا به شو او دا خبره صحیح ده چې په 19 صدۍ کې آزادۍ پسند خیالاتو په نتیجه کې چې کوم په ذریعہ چې د امریکا د آزادۍ منشور او د فرانس انقلاب شو دا ټول د لیبراليزم او د روشن خیالي د تحریک په نتیجه کې منظر عام ترالل اوس راځو چې د لیبراليزم منفي اثرات څه دي مولوی صاحبانو بیا د مسلمانانو معاشره باندې څه اثرات دي هغه وضاحت کوو آزادکاری په وجه هغه چې مغربي معاشرې بیا ترقي وکړه اوس بیا د هغې پابندي په خلاف دا یو قانون جوړ شو کوم چې د هغې معاشرې لپاره مستحسن اقدام نه و فلسفه یې لحاظ چې څومره په دې سره په ټوله دنیا کې ترقي وکړه د هغې د ټول نتیجو وجه هغه فلسفه د آزادکارۍ وه په هغه کې دا تحریک محض د دې لپاره پیدا کړی شوی په معاشرې کې چې کوم صرف مذهبي طبقې روان کړی و هغې د مخنیوي لپاره د زمانې د ګردش سره نظریه وګرځېده انسان ازادي او هر انسان خپله خوښه او مرضي ده په کومه طریقه مولوی صاحبانو لکه ګوره دا اشتراکي نظام د ده دا مینیو چې جوړه کړې وه دا 1856 کې جوړه کړې وه چا کارل مارکس کا نام اشتراکي نظام باندې تاسو بار زه دا وایم چې تاسو ذهن کې دا خبرې کینوم بار د تاسو کوم بار کوم چې تاسو ذهن کې دا غټو د نظریو د مشران تاسو ذهن کې کینی کارل مارکس 1818 کې پیدا شو د 1856 کې مینیو جوړ کړه بنیاد کې اوس ترتیب ول جوړ چې د کار چې د اشتراکي نظام به دا اصولي مطلب دا یو فلسفه اوس چاره وکړل نو د لاس بلاس تقویت نه ملويږي څنګه چې 10 کال وروسته مشهور شو د دغه نظریه هم د کارل مارکس نظریه په کله نافذ شو بیا لینن په کله نافذ کړي و 1917 کې کنه ته سوچو کا سکم سل کال وروسته نافذ شو نو کوم فلسفه هم چې راوځي اول جان لاک شروع کړل او چا د نور بیا سر ته ورسول مکمل نظریه جوړ کړه د مسلمانانو په معاشره باندې د لیبراليزم څه اثرات دي څنګه چې د لیبراليزم د مغربي معاشره متاثر شو په خصوصي ډول اسلامي معاشره په هدف ګرځولې دي شابه دې اهداف په ذریعه صحیح تحصیلي اخلاقي تبدیل سره سلسله شروع کړې ده مسلم معاشره باندې لیبراليزم په مختلفو مولوی صاحبانو مختلف قسم سره تاسو یو ګورئ سبب خاص کر په تعلیمي ادارو باندې غوډون اثرات وکړو چې د کلم منویل د کلم د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ او د صحابه کرامو دغه ژوند نه کو ثقافت ژوند نه کو خود رباب او د منګي ولې دا رباب او منګي زموږ په میراث کې پاتې دي نه دلته خو علم بچی را لګم علم مسلولو د لپاره په دې تعلیمي ادارو ته د علم مخوا ته دا ساينسدان جوړ کا ته دا یو داسې انسان جوړ کا چې دا دنیا د سترګو کې سترګې واچي او کته وي چې د نظر باب منګي ولا جوړو ورول پر باب او منګي خو باغو عام خلک هم وي تعلیمي ادارو ته د خپل اسلامي ثقافت هم کله وې سکنه رباب منګي وړي خو کله ورته اسلامي تشخص مرته بیان کا کنه ته قرآن باندې دلته پابندي لګولې ده په ترجمه دلته پابندي لګولې ده د دین په احکاماتو بیانولو دلته پابندي لګولې ده یره دا د زړې زمانه خلک دي نه دا زما ثقافت ته الحمدلله مګر چې څنګه اسلام څنګه ثقافت لري دا یو مذهب هم دا ثقافت نه لري دا پښتو دا خو یو واجب ده
زمونږ ثقافت پر اسلام دی، زمونږ تشخص دا پر اسلام دی. کوم خلک چې تاسو په قومونو کې تقسیموي او تاسو په دې شیانو کې، نو دا خلک څه دي؟ دا زمونږ د مسلمانانو خیر خوا نه دي، ولو که خلک یې مني او که نه مني. دغه شانته کې مولوي صاحبانو نو دی په موږ باندې ذهني زمونږ مسلمانانو ذهنونو باندې دوی اثر کړی لیبرالېزم. دغه شانته کې تهذیبي موږ له تهذیب چینج کو، د انګریزانو د غیر تهذیبي زما تهذیب وګرځو، زما خپل تهذیب چې شجاعت او بهادري وه، نیکمردي وه، نیک انسان جوړېدلو، معاشره کې به څنګه ژوند تېری، هغې ما نه کټ کړی، صرف رباب یې را کړی وی. دا زما د پلار او نیکه تهذیب دی، خدای دې بېغ د دې رباب وباسي. دا زما د پلار او نیکه چېرته تهذیب دی؟ زما د پلار او د نیکه پاک دامني تهذیب وه، حیا تهذیب و. دا تهذیب ما له اسلام ښودلی مولوي صاحبانو. نو هغه تهذیبي اخلاقي موږ خراب کړي وو. تاسو راشئ دا په موږ باندې لیبرالېزم دا څه کړي دي مولوي صاحبانو، مسلط کړي دي مولوي صاحب. خفه شوې ولې لکه اخلاقي تبدیل هم داسې شوې ده، هغې باندې خفه شو، که زما په دې خبرو خفه شوې. تحریک آزادی نسوا یا فیمینزم د دې وضاحت شرکاري په مسلم معاشره کې خپل اثر رسوخ قایل کولو لپاره په خاص اهدافو سره د تحریک آزادي نسوا تحریک شروع کړی دی، کوم چې د بدلې ته اوچت شوی دی او د دې خپل اجتماع ناره په مسلم معاشره کې اورېدل کېږي. په مغربي معاشره کې چې د خلکو سره کومه نفرت اخیستل سلوک کولی شي، د هغې پر دې عمل کې آزادي نسوا تحریک شروع شوی دی. په یورپ کې آزادي نسوا تحریک باقاعده ډول هغه د انقلاب فرانس ته وروسته وشو. د فرانس انقلابي مفکرینو مولوي صاحبانو د دې مطلب دا دی، په فرانس کې چې کله انقلاب وشو په 1784 کې، د دوی یو مشر د دوی یو د اسمبلی ممبر کونډورس په نوم باندې هغه ویل یارو دا ښځې هم په دې کې شامل کړي، د انسانانو کې نه شاملولې. دوی اوس موږ د راځي د ښځو د هلکه ښځې خو هغه اسلام هغه وخت دله وضاحت کړی، چا ژوندی نه پرېغوستلی، اسلام دله د ژوند حق ورکو. دې سړي ویل دا عبارت تاسو ویو ټول څه موجود دي چې دې باقاعده دا عبارت ته ویو مولوي صاحب مخکې رکن کونډورست چا بس دا په پروف سره دا خبرې ثابت دي چې دوی ښځه په حقوقو د انسانیت کې نه شاملول. دا اوس ما ته راځي زما ښځه د کور نه راوباسي، خپله دې راویستې ته تکړه شه خپله ښځه کور کې کېنوه، تا ته ورته خاوندان نه میلاوېږي چې داسې چې هغې کور کې کېنوي. به پانسي کړو په وړو وړو خبرو به خلک پانسي کوي. ته سوچ وکړه چې هلکه دې هغه ویل چې دا زنانه په انسانیت کې شامل کوي، دله حقوق ورکوي، بس ورور هغې په پانسي کو. تحریک آزادي نسوا تحریک آزادي نسوا چې څنګه د مغربي ښځو استحصال وکړو، په موجوده زمانه کې مسلم خواتین هدف دی. یو سازش کاري د ښځو لپاره داسې امتیاز جوړ کړی دی په کوم کې چې په اسلامي احکاماتو باندې د ښځو شکوک دی. دا ما په خپله اورېدلي دي، بعضې ښځو نه وایي دا کله چې دغه مارچ کوي، ازادي مارچ کوي، او کله چې دا مارچونه دوی کوي په کومه ورځ باندې، و اسلام وایي د ښځو اسلام د سړو مذهب دی. ښځې څه وایي؟ اسلام د سړو مذهب دی. ښځې له پکې څه شي دي؟ وایي زه خو دې غوا غونده کې کور کې ساتلی یم او ضرور دا او دا او دا او دا اعتراضات به کوي. دا له چا ښودلي؟ دا له دې خلکو. ته ورته وایې مسلمانې خور تا له چې کوم عزت حاصل دی دا په یورپ کې ښځې له حاصل دی. هلته خو تا د ټیشو پیپر غونده کې استعمالوي، نه در سره نکاح کوي، بغیر د نکاح در سره ژوند تېروي، پارټنرشپ کې در سره ژوند تېروي، 1 روپۍ خرچه در باندې دا سړی نه کوي. راشه مسلمان سره نکاح وکړه چې شهزادګۍ غونده کې دې وساتي. ته دلته شهزادګۍ غونده کې موږ په کور کې کېنولي، موږ یې ګټو او راوړو تاله درکوو، ته په دې کې خفه وایي اسلام خو تا ته امن درکړی، اسلام خو تاله ژوند درکړی، ته چې دا په مخ د ځمکه باندې ژوندی په نو ته خو د اسلام د برکت تاسو ته به د یورپ چې د کم د ښځو سره کم سلوک دی هغه تاسو ته یاد وي، ته به ورته بیان کړې مولوي صاحبانو. په دې کې دا ماشاءالله دا بعضې علما کرامو دا کم مفکرین او دا پروفیسر حضرات چې په دې کار کوي هغوی له به ښه مکمل جوابات ورکوي الحمدلله. خلک چې د تکلیف نه متاثره شوي دي هغوی وایي چې اسلام د سړو مذهب دی، د ښځو لپاره په اسلام کې هېڅ نشته. په موجوده وخت کې د امنیت تحریک په وجه په مسلم معاشره کې فواحش ډېر مني. دا په دې سره خورېږي زما خپله خوښه ده، زه چې هر څه کوم بس او د یو حکومت هم ورته وایي بس دی به د څه شي دي په رضا سره میلاو شوي دي، جناب رضا یې دی جایز کړی ده. که ته کومه ښځه کور نه وتښتي دوی وایي یاره بھائی دا د خپل حق دی بس، او موږ مسلمانان موږ دا چېرته برداشت کولی شو. د آزادانه اختلاج ماتول لپاره کې هره ورځ نقصانات په نظر راځي. د دې علاوه د پیشن پرستۍ سیلاب د ټلویزیون منفي اثر او نن سبا د ټیک ټاکیزم نظام ټولو نه زیات تباه کړی دی چې زموږ ټول بچي تباه او برباد کړو. مولوي صاحبانو د لیبرالېزم نظام تعلیم څه اثرات دی وضاحت نه دلته بس غلط شوی دی که کاتب غلط شوی د لیبرالېزم نظام تعلیم یا سیکولرزم او لیبرالېزم دواړه یو دغه دي. د آزادکارۍ په تحریک سره چې څنګه د اسلام په نورو شعبو باندې اثرات کړي دي، همداسې د مسلمانانو نظام تعلیمي موږ پر هدف
غځولې دی. موږ یې هدف کړي وو هم ولې زبانو دې فلسفو اسلام او مسلمانان ټول هدف کړي دي خلاف به کار کوي تاسو. او د مسلمانانو نظام تعلیم یې خاص هدف ځکه ګرځولی دی چې یو داسې نسل تیار کړی شي داسې نسل یې تا ته تیاری اوس ګورئ ورته چې د خپل مخصوص وسیله د حیات نه لاعلم وي. داسې باندې تعلیم انتظام یې کړی دی چې صرف 18 کاله سبق وي او صرف ډیګري بدل درکړي. څه به وکړي ایم فیل دې وکړو او ډیګري درکړي بس رئیس باندې نه پوهېږم کېلې خرڅوا کېلو والا ویډیو هم کتلې ده که نه هغه کیسه به یې مولوي صاحبانو دغه تعلیم دی بس نور څه تا ته څه نه درکوي. چې صرف د دنیا د مادي ترقي خوبونه ویني مګر د خپل اخلاقو او نظریاتو نه هېڅ خبر نه وي. زموږ په معاشرې مروجه نظامي تعلیم د دې لپاره نه دی قایم شوی په خوب کې چې د مسلمانانو تهذیب او ثوبه ثقافت ژوندی کړی شي شاباسې بلکې داسې نظامي تعلیم یې مروج کړی دی په خوب سره چې داسې خلک تیار کړی شي کوم چې د دین نه بېزاره وي او صرف د دنیاوي ترقۍ خوبونه ویني. همداسې رياليزم او سیکولرزم زموږ د تعلیم بنیادونه ویستلي دي د مسلمانانو په اخلاقو باندې اثرات کړي. ګوره دلته تحریک نسوا په موږ کې راوښتې ده مولوي صاحبانو دغه شانته کې نظام تعلیم کې او دغه شانته کې زموږ اخلاقو باندې څه کړي وضاحت موجود دی. مسلم معاشره سیکولر او جوړولو لپاره داسې اقدارو او روایاتو حوصله افزایي په سرکاري سطح باندې کېږي. ستا سرکار څه کوي سپورټ کوي مولوي صاحبانو دې ته باقاعده دوی له دا ان جی او والا څه کوي پیسې ورکوي ان جی او والا ګرځي دلته اوس الله دې معافي وکړي نور حالات خراب دي در باندې ته به صبر وکړه برابر به کېږي. هغې باندې دې بحثي عامه شو او دای باندې لمحه فکر د روشنفکرۍ دا مسله د ذرایع ابداع ویډیو ټي وي اخبارات جریدې او فلمونو په ذریعه ډېره مصوبتۍ سره دا ګمراهي خپروي او د ګمراهي خوروي شاباس یو اسلامي اقدارو د ختمولو کوشش کوي. د مسلمانانو دیني اقدار او عقایدو په باره کې د بنیاد پرستۍ الزامونه لګوي. نوی نسل د خپلو مشرانو نه څه کوي مولوي صاحبانو بدزن کوي مولوي صاحبانو دغه د لیبرالېزم څه ناڅه وضاحت وشو مولوي صاحبانو چې دا په مسلمانانو د مسلمانانو معاشره باندې څومره اثرات کړي دي نو ګوره موږ دوی نه یو خبر او موږ وروره وایو نه موږ له پکار دي چې موږ معاشره کې د خپل ثقافت سره مینه وکړو د اسلام خوبیان خلکو ته بیان کړو او موږ څه وکړو موږ په مینه محبت سره او دا کومې فلسفې چې دي موږ د عوامو ته بیان کړو. یقینا درته هم دې فلسفو نه ډېر خلک نه دي خبر. دغه شانته کې سبا به وایو کیپیټالیزم کوم ته چې موږ سرمایه‌داران نظام یو د دې بنیاد اډم سمیت ایښی دی چا اډم سمیت ایښی دی او د دې وضاحت به انشاءالله تعالی دا به سبا کوو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.